السلام علیکم. د تیر 24 غنټو کې یو څو ډیر اهم واقعیات شوي دي، خو یو زه د تاریخ یو واقعه ویم او بیا درته موجوده صورتحال باندې خپل رای ویم چې ملک کم طرف ته روان دی. ذوالفقار علي بوټو چې کله په اول ځل اقتدار سنبال کو او وزیر اعظم شو، نو اولنی کار یې دا وکړو چې په بلوچستان کې اولنی او منتخب وزیر عطاالله مینګل داغه حکومت ختم کو. الته گورنر راجو لګو، عطاالله مینګل جیل ته واچو او داغه مشر زوی چې هغه د انتظامیه او د ایجنسو په ذریعه اغوا شو او بیا داغه تشدد زده لاش ملاو شو. دغه د بلوچستان اولنی میسنګ پرسن او هغه سلسله چې شروع شو، نو بلوچستان کې تیر 50 کالو کې بیا امن نصیب نشو چاونه لیدو، ځکه چې بلوچیان اوس داوا کوي چې داغه نه پس اوس موجودم داغوی 15,000 شل نه 15,000 خلک میسنګ دي. د هر چا په تحویل کې چې دی خداغه انجام دا خراب شو چې د بلوچیانو د ریاست نه اعتماد ختم شو، د ریاست په یو واده اعتبار نه کوي او الته کې روزانه د علیحدګي تحریکونه چلیږي او ډیر تیزه سره روان دي او زموږ د ریاست ریټ الته ډیر کمزوري دي. اوس راشه هغه 50 کال مخکې چې د منتخب وزیر اعلی سره کړیو هغه اوس بیا شو. د خیبر پختونخوا 4 کروڑ عوام دی او تحریک انصاف 2/3 اکثریت غسته او داغي منتخب وزیر اعلی د اسلام آباد کې د مذاکرات په نوم یا هر څه چې ورسره شوي دا چې واپس راشي پته به لګي او د خیبر هاوس نه KP هاوس نه داغه د کمرې دروازې او د سپیکر د کمرې ماتې دي او هغه داغې نه پس لاپته دي. نو بلوچستان کې 50 کال مخکې چې مونږه کومه غلطي کړې ور لګېدلې، نو آیا زمونږ دا فیصله ساز اوس په خیبر پختونخوا کې ور لګي؟ دا به ډیره غټه بدقسمتي، ځکه چې کله مونږ د عوامو د منډیټ احترام نه دی کړی، نو په 71 کې رانه ملک 2 وخته شو د جنرال یحیی او د بوټو د اقتدار لالچ مونږ نه بنگال جدا کو. بنگلادیشیان انتهایی محب وطنو، د مسلم لیگ نون قیام چې په بنگال کې شوی. دا زموږ تاریخ یو ډیر عجیبه واقعه ده. دویم واقعه یو پروپاګاندا کیږي، احتجاج په ډی چوک کې روان دی چې یو انسپکټر دی حمید شاه دا هغه د قتل الزام د تحریک انصاف په خلکو لګی چې دا تشدد شوی، خو دغه ډرامې اوس نه چلیږي د سوشل میډیا په دور کې او خلک आवाज چوتي. دا هغه زوی او بیان ورکړي چې زما پلار د دمې مریضو د استما ورته او هغه درخواست کړو چې ما دې زه ته ملي کې ځکه چې دا شل فایر کیږي ان سوګیس نو دا زما طبیعت ډیر خرابوي او داغه طبیعت خراب کو، ځکه چې انتظامیه ورته چې په هر حالت به ډیوټي کې او دومره شیلینګ یو کو چې هغه د سا تکلیف شو او هغه ته هارت اٹیک شو او مړ شو. زوی وی چې دا د زړه مریضو او حکومت پروپاګاندا کوي چې دا تحریک انصاف خلکو کړی دی. د عمران خان 2 خويندې دي، حلیمه خان او عظما خان گرفتاری دي. آئین کې دا چې تاسو گرفتار کې په 24 غنټو کې به عدالت ته پیش کې، خو 48 غنټې شو او نه پیش کړي. نو آئین پاکستان کې آئین او قانون چرته دی او بیا مزاکه خیز خبره ده چې پاغي حلیمه خان او عظما خان چې عام د پرمن جلوس نه گرفتار کړي، پاغوي چې FIR درج کون پای کې 17 دفعات دي او یو دفعه پکې د دهشتګردۍ ده، بل دفعه پکې د اقدام قتل ده چې دوی پولیس قتل کول او دغه سي د روډ بندول او د مختلف فایرینګ او د مقدمه FIR کې درج کړي. نو دغه وجنه د خلکو په دې نظام نه دا کوم فرسوده نظام چې دی نه ورسته ورزه په نفرت کې اضافه کیږي او دا مونږ چې څوک دا کار روان کی دا د پاکستان خدمت نه کوي، دا د پاکستان بنیادونه کمزوري کوي، دا څوک چې کوي دا ډیر ظلم کوي. بل یو پروپاګاندا کیږي چې علي امین ګنداپور راغلی او هغه ریاستي وسایل د حکومت استعمالول، فایر بریګیډ ځان سره راوسته او کرین راوسته او امبولانس موبایل راوسته وي. نو جواب سړی د انتظامیه ته پوسو کی د حکومت چې د هغوی خلاف د کنټینر استعمالول، شل استعمالول، فایر کو روډونه بندول، نو دا د چا وسایلو؟ آیا دا د منګولیا نه وسایل راوسته؟ خدام د حکومتي وسایلو چې دوی د عوامو د منډیټ د غلا نه پس د عوامو د پرمن احتجاج ختمولو د پاره استعمالول. نو کو علي امین ګنداپور پرمن احتجاج د امبولانس راوستي، کرین راوستي، نو وفاقي حکومت هم دغه د حکومت وسایل د عوامو د
تشدد دپاره استعمال کړي نو دغسې دا پروپیګنډې نه دي پکار دا یو څو خبرې وې ما چې ستاسو سره شیر کم ډېره لوی بدقسمتي د ملک روانه ده ځکه چې زموږ فیصله ساز یا حکمرانان چې دي هغوی د عقل نه پیدل دي او کله چې حکومتونه د عقل نه پیدل نو هغوی دغه اقدامات کوي چې د عوام باندې تشدد کوي یا د عوام منډیټ نه مني نو د هغې نقصان بیا ریاست دی او د دغې ملکونو بنیادونه ورځ ته ورځه کمزوري کیږي د خدای دپاره په دې خپل ملک رحم وکړئ تاسو خو به ریټایرډ شئ او بیا به لاړ شئ دې ملک کې تاسو نه پاتې کیږئ ستاسو بچي هلته دي ستاسو کاروبارونه هلته دي ستاسو مفادات هلته دي دلته کې زما غونته غریب سړی او ستا غونته غریب محب وطن پاتې کیږي نور خو زموږ سره خو نه اوس د اوسېدو پیسې شته او نه را سره د ملک نه د تلو پیسې شته زموږ خو به په هر حالت د دې وطن سره مینه ده د دې خاورې سره مینه مونږ به پاتې یو نو د خدای ظالمانو تاسو خو به خپل یورپ او امریکې ته لاړ شئ زموږ دپاره د دې ملک نه ولې دوزخ جوړوئ که ستاسو دا ویډیو خوښه شي کمنټ یې وکړئ لایک ورکړئ شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته